هذا اللانش اصلنا FBR policy FBR policy FBR حكومة مرداباد حكومة FBR tax نامنظور FBR tax نامنظور FBR tax بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جی دا کم چې ناکام حکومت دا کم ظلمانه ټیکسونه لګی دا زمونږ د عوام د برداشت نه بار دي زه حکومت ته دا اپیل کوم چې دا ظالمانه ټیکس بالکل ختم کی مثال تاسو په میډیسن کم ټیکس لګولو د الله ظالمانو الله نه ویریږئ غریب عوام هم تباہ برباد کو غریب عوام پہله نه پریشانه دي تاسو نور پریشانه کوئ اوس ما واورېدو چې په بینکونو کې مثال دا کم 2 لک روپو باندې به بره دغه کېږي نو 20,000 روپۍ ټیکس نو د الله بندګانو دا خو زمونږ هیروینو یا د هیڅ کار نه کوو چې په دې کې به مونږ یا 20,000 روپۍ ګټو په 2 لک روپیو کې مونږ یا 1000 یا 500 روپۍ ګټو د توک کاروبارونه دي نو زه د ناکام حکومت ته دا وایم چې شهباز شریف ته دا اپیل کوم چې مثال ځان مه شرموه او مثال په دې باندې اکشن واخله جوړه چې دا ټیکس ختم شي دا زمونږ انشاءالله یو تاجر به یې نه مني زمونږ مشران هم نه مني مونږ هم نه منو د پېښور عوام هم نه مني د پوره پاکستان عوام یې نه مني ناکام حکومت ناکام حکومت دا چې موږ کم زما په علم کې دي په میډیسن باندې لګېدلي دي او په بینکونو باندې لګېدلي دي غون کاروبار په بینک باندې دی چې په بینک باندې ټیکس ولګېدو ستا په هر یو شي باندې به ټیکس ولګېدو وروره پوه شوې نو زه وایم چې دا ظالمانه ټیکس ختم کي او مثال دا د زر تر زره ختم کي دا موږ عوام نشي ورکولی زموږ دا مطالبه ده چې دا کم ټیکسونه لګېدلي وروره دا د فوراً ختم شي کو لپاره دا وایم وروره چې یو شی د دې ظالم حکومت خلاف یو شی وروره پوه شوې چې اواز هم راوچه شي وروره پوه شوې څوک په یو ځای کې چغې وایي څوک په یو بالټۍ کې چغې وایي څوک په بل کې یو خپل سپین تورۍ او بل سپین سپینۍ که نه نو زه دا وایم چې غونډ یو شی وروره نو فایده کې به وروره دا ټیکسونه خو موږ ورکوو وروره ټیکسونه خو موږ په هر یو شي کې ټیکسونه ورکوو د بل کې ټیکس په بمبې کې ټیکس په جوماتونو باندې هم ټیکس لګېدلی د الله هم دې معاف کړي نو زه دا وایم چې زر تر زره دا ټیکسونه ختم شي وروره دا مونږ دی اولي څه کړی چې زمونږ کاروبارونه مخکې نه ډېر زیات خراب شوي دي او یو د حکومت پالیسیانې ډېرې خرابې دي بل مونږ د FBR د پالیسیانې ډېر زیات متاثر او ډېر خفه وو په دې چې ما ته ګوره ټول کار زمونږ بینک سره دی او دې وخت کې داسې حالت دی چې ما ته یو قسم د بینک ټرانزیکشن نه کوي روزګار ولاړ دی روزګار مخکې نه خراب دی یو زمونږ ملکي حالات ډېر زیات خراب دي امن نشته دی د امن په لحاظ باندې ما ته زمونږ خیبر پښتونخوا صوبه چې کومه ده ډېره زیاته خرابه ده او بیا چې ما ته د حکومت داسې ناقصه پالیسیانې شي او د FBR ما ته دغه رنګ ترتیب شي نو دا خو روزګار نور هم تباه کېږي اخر موږ حکومت تپوس کوو چې تاسو دا ملک تباه کوئ که دا آبادوئ تاسو ما ته ګوره دا پالیسیان چې لګوئ دا د انډیا په وینا باندې لګوئ د اسرائیل په وینا باندې لګوئ دا کومې پالیسیانې دي تاسو خلکو نه روزګار شو کوئ د غریب سړي د خولې نه نړۍ شو کوئ موږ حکومت دا درخواست کوو چې د بینک څومره ټرانزیکشن چې کوم دی د بینک څومره ټیکس خلاف د FBR د نور کوم مسلې دي د دویانو دي د بیلونو کې دي دا د عوامو له ریلیف ورکړي ولې چې عوام ډېر زیات پسمانده دی دې وخت کې کاروبارونه نشته دی ما ته ګوره خلک سار راځي او بس غرمه کې چوټي کوي بل د بیلونه ډېر زیات راځي داسې نور معامله ډېر زیات دي او کاروبار بالکل د پېښور تباه دی یو خو زموږ پېښور کې امن نشته کم چې روزګاري خلکو تکړه خلکو هغوی ټول لاړل اسلام آباد ته پنجاب ته نو زموږ د صوبې به څه کېږي موږ عوام ته د حکومت ته دا پیغام ورکوو چې زموږ صوبې سره ریلیف هم وکوي امن هم راولئ او د FBR چې کوم دا ظالمانه ټیکس دی دا دې لرې شي چې زموږ روزګار روان شي انشاءالله په دې باندې خبرې روان دي د ټولو چیمبرونو خبرې روانې دي او د مختلف تنظیمونو خبرې روانې دي ان قریب به انشاءالله د پېښور هړتال هم کېږي او په یجام هم کېږي او انشاءالله مونږ بروزو ټول پېښور بروزي بلکې ټول پاکستان بروزي دا صرف د بلال مسله نه ده دا زما د بازار مسله نه ده دا ټول پاکستان مسله ده او انشاءالله پاکستان بروزي چې تنگ برازو نو انشاءالله په جنگ برازو ګول نن د صدر بلال انصاف په قیادت کې راوتی و او ماشاءالله دا د صدر دی چې دا جرأتمندانه فیصلې دي او موږ دې سره شانه بشانه ولاړو حکومت چې د دې چې کوم افسران دي د FBR یا د خزانه د فاینانسز هغه صرف دې له تکړه دي چې عوام باندې په سناسه طریقې سره موږ ټیکس وصول کوو نو ادویات دا ګرانول دا ډېر د افسوس او ډېر د شرم خبره ده یاره میسج دا ورکوه زموږ چې څومره پښتانه رونه دي او خاص کر زموږ د بازار چې څومره تاجر دي موږ ټول دا میسج ورکوو چې موږ اعلان وکړو نو موږ سره به تاسو شانه بشانه اوسئ او موږ انشاءالله هړتال به هم کوو پیجام به هم کوو شټ ډاون به هم کوو انشاءالله
جی هغه زمونږ د سبا خبرې کوو چې د خیره زمونږ اول الله نه امید ده چې انشاءالله دا به ومني د تاجر ډېر غټ زور دی وروره د دې چې دا حکومت چلیږي دا په موږ باندې چلیږي وروره اول د الله نه امید ده چې دې به ومني که دې ونه منله انشاءالله تعالی بیا به موږ خپل کینو د خیره چې سم فیصله وشوه د خیره انشاءالله بیا به انشاءالله هغه هړتال هم کوو په یا جنب هم کوو